دویم موږ ولې پاتې شو د ترقۍ نه، که دنیوي ترقي او که دیني ترقي، د دې نه ولې پاتې کېږو؟ دویمه وجه موږ نورو سره ضد کوو. یو سړی د څه دکان دی نو د دې یو مقصد خو دا وي چې زه ترقي وکړم، خو د دې ترقۍ دپاره طریقه هم د خپله جوړه کړې ده. ته دې تپوس وکړه هلکه ته به څنګه ترقي کې؟ و یار ترقي به زه داسې کوم که نه، دا مخامخ دکاندار نه دی چې ده باندې تعویض وکړم چې د ده دا کار لږ کم شي، یا داسې داسې چل وکړم چې د ده دا کار خراب شي نو زما کار به په خپله زیات شي. دا زمونږ طریقه ده، زمونږ د ټولو اکثر طریقه دا ده. زمونږ د طریقه دی چې د مخامخ دکاندار خدای بیمار کی، یا د کور کې مړی وشي، یا د سره د سیلمین د ده نه وتښتي، یا د ده دا سیلمین ډېر زیات تکړه دی دا مال راشي، نو بس بیا کار کیږي. دا به بیا که دا نه نو بیا ترقي نه کیږي. دا غلط کار دی. کم ځای کې چې څومره دکانونه د کم څیز زیاتېږي هلته ګاګ زیاتېږي. بیا د لرې نه خلک راځي وایي مړه که یو سره نه بل سره میلاوېږي، که بل سره نه بل سره میلاوېږي. هلته کمپیټیشن پیدا شي. کمپیټیشن ځي ته ګاګ زور کوي، چې ګاګ زور کوي ته به نفع کمه کوې خو شی به دې ډېر خرڅېږي. دې ته ګوره که شی به دې ډېر خرڅېږي، ته به د پرچون نه د توک دکانداري شروع کوې. خو موږ دا طریقه نه غواړو. موږ یو چې دا بل ښکته شي زه به اوچت شم. نه، ځان اوچت کا، هغه بل به په خپله ورکوټی کېږي. ته ځان اوچتوه، هغه ته ګوره مه. یو ځل یو استاد یو موټیویشنل خبره ده چې ستاسو هغې سره ترقي راځي. یو ځل یو استاد پروفیسر هغه خپلو سټوډنټانو ته وویل نن زه ستاسو د دماغ ستاسو د نیت یو امتحان علم. آسان کار دی، هر سړی پې پوهېږي، ګران کوېسچن نه کوم، ګران سوال نه کوم، عملی کار دی خو سوچ سمجھ سره جواب راکړي. داسې بلیک بورډ یا سپین بورډ لګېدلی و، مارکر یې راواغستو، په هغې باندې یو لکیره وواله، داسې وړه شان لکیره د دې ګوتې عمره مثلا، یا داسې یو لیش یو لکیر یې پې داسې وواله. ټول سټوډنټانو ته یې تاسو ته زما چیلنج دی، بغیر د لاس لګولو نه دا لکیره وړه کوي. څوک داسې شته چې دا لکیره یو لیش دی مثلا یو ګوتې ته یې راولي، داسې به څوک وکړي وړی کړي، څه طریقه وکړي چې دا لکیره چې څومره ښکاري چې دومره نه ښکاري، چې وړه شي خو لاس به نه لګې. ټول سټوډنټان لږ ساعت له سوچ وکړو، بیک اواز ټول ویلی چې دا د چا پلار هم نشي وړه کولی، چې دا څوک هم وړه کوي لاس به ور وړي، یا به په جاړن صفا کې، یا به په ډسټر باندې صفا کې، یا به داسې لاس راکاږي لږه به ترې کټ کړي نو بس کمه به شي. ویل نه بچیه د لاس لګولو نه بغیر هم کېږي. نو بعضې هلکاني هغه استاد پورې خان دي، هغوی وخندل چې استاد خو نن څه دماغو کې فرق راغلی دی. دقه چل عزتمندو کله موږ ته د شریعت احکامات مو کېدای شي یار دا به داسې نه وي، دا کېدای شي دا مولیان هسې داسې بیانوي، ګینې دې دومره وظیفې ته او دومره خبرې ته ګوره، دومره طاقت کوم ځای نه راځي. اعوذ بالله ووایه شیطان تښتي، شیطان خو ډېر زورور دی. زمونږ پکې خپل هغه خبرو کې شک پیدا شي، مونږ یو دا نه کېږي، امپاسبل دا نه کېږي، ناممکنه. چې ډېر هلکان ستړي شو، استاد ویلې بچه کېږي ګورئ ما ته. استاد هم هغه مارکر راواغستو، کومه لکیره چې په بورډ باندې والې وه هغې سره یې د هغې نه یو غټه لکیره وواله. نو چې غټه لکیره ورسره داسې راښکله، هغه مخکې چې کومه غټه وه هغه په خپله باندې وړه شوه، وړه شوه که نه، اوس هغه بله غټه شوه او دا وړه شوه. ویلې کومه وړه ده؟ ویلې جي دا وړه ده. هغې سره یو درېیمه لکیره وواله، ویلې دا دویمه اوس غټه ده که وړه ده؟ وایي جي دا هم وړه شوه. چې څلورمه ورسره وواله، ویلې اوس کومه غټه ده؟ چې کومې ته تا غټه ویله اوس هغه هم وړه شوه. بیا ورته پوه کې دا مثال مې څه دپاره درکړو تاسو ته هم او هغې ته. مطلب دا دی چې کله ترقي غواړئ بل ته مه ګوره، بل سره حسد مه کوه، بل باندې تنقید مه کوه، د بل د راښکته کولو کوشش مه کوه، د بل د راغورځولو کوشش مه کوه، د بل د کاروبار خرابولو کوشش مه کوه، د خپل کاروبار د ترقۍ سوچ وکړه. دا دماغ په دې ولګوه
چې ستا کاروبار غټ شي مخامخ دکاندار کاروبار په خپل ورکوټه کیږي خو کته د هغه دکان ورکوټه کې هغه به تعالی دی قدر کوي نو استاد دکان به نور خرابېږي ځکه تاسو خو یو بل کې جګړې کوئ ځان نمبني جوړی کړی دي دغه طریقه